بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 133 سے قانون نمبر 59 ته یو کم شپېته او د ناقص قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږ د يدعو يرمي قانون وایو. د يدعو يرمي قانون نو د دې قانون خلاصه زکو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله واو او یا هر کله واو او یا مضموم یا مکسور وي، چې واو باندې ضمه یا کسره وي او دغه شان په یا باندې ضمه یا کسره وي او په لام کلمه کې هم راغلي وي. دا واو او یا واو په لام کلمه کې وي یا په لام کلمه کې وي او د دې واو او یا او د دې واو او یا نه ما قبل مخکې حرف ته وي. ګوره د يدعو کې د دې واو نه ما قبل د عین دی، مخکې حرف عین دی. ٹھیک شو؟ نو دغه شان د واو او یا نه ما قبل یعنی مخکې حرف هم مکسور یا مضموم وي. یعنی دا واو چې دی دا به مضموم یا مکسور وي یا به هم مضموم یا مکسور وي. دا واو او یا دې دواړو کې چې کوم یو وي په لام کلمه کې به وي او د دې دواړو نه مخکې به ضمه یا کسره هم وي. نو بیا د داسې واو او یا نه د داسې واو او یا حرکت حذف کول واجب دي. د داسې واو او یا حرکت حذف کول واجب دي، لکه يدعو تدعو يرمي ترمي. وګورئ دا يدعو چې دی دا يدعو په اصل کې يدعو دا په اصل کې يدعو دی يدعو. نو وګورئ دا یا خو علامت مضارع ده، دا خو ته ختمه کا. دال فا کلمه ده، عین کلمه ده او واو لام کلمه ده. نو ګورئ واو په لام کلمه کې مراغی تا ته وایي چې دا دې کې د هر یو کس وي، که واو وي که یا وي که هر یو حرف وي نو دا چې په لام کلمه کې مراشي او مضموم یا مکسور وي نو دا واو مضموم هم دی. وګورئ دی واو باندې ضمه ده او د دنه مخکې هم ضمه ده، د دنه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو تا ته وایي چې په مخکې حرف یا ضمه وي یا کسره وي. نو دلته په ګوره واو په لام کلمه کې هم دی، ضمه هم ده پې، مضموم هم دی او د دې واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده پیش دی پې. نو اوس د داسې واو چې په لام کلمه کې هم وي ضمه هم وي پې، مخکې حرف باندې هم ضمه وي، نو د داسې واو حرکت حذف کول واجب دي. نو اوس په د يدعو نه يدعو شي، يدعو دا واو به ساکن کې، د دې واو دا ضمه به ختمه کې، واو به ساکن شي. دغه شانتي تدعو دی تدعو. نو ګورئ په دې تدعو کې دا تا خو علامت مضارع ده، دا ته ختمه کا. دا الفا کلمه ده، عین کلمه ده او دا واو چې دا لام کلمه ده. نو واو په لام کلمه کې هم دی، ضمم ده پې او د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو اوس د داسې واو ضمه ختمول واجب دي. نو اوس به د تدعو نه به موږ سره څه شي تدعو شو، تدعو د تدعو نه تدعو شو. هم دقه شانتې ادعو دی ادعو د واحد متکلم صيغه ده. ادعو دا دال ساکن دی ادعو. نو ګورئ واو مضموم هم دی، ضمه ده پې، په لام کلمه کې هم دی، د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. اوس د دې واو حرکت حذف کول ختمول واجب دي. نو د ادعو نه ادعو شو، ادعو ادعو شو، د واو دا حرکت هم ختم کو، ضمه هم جزم جوړ کو. ٹھیک شو جی؟ دغه شان يرمي او يرمي ترمي چې یا مضموم هم وي یا باندې ضمه هم وي او د یا نه مخکې حرف باندې کسره وي، یا مضموم وي مخکې حرف باندې ته کسره هم وي او دا یا په لام کلمه کې وي، لام کلمه کې وي، د لام کلمې په ځای وي. نو د داسې یا حرکت ختمول واجب دي. لکه مثلا ګوره يرمي دی يرميو، دا اصل کې دی يرميو. وګورئ دا په دې يرميو کې دا یا خو چې د علامت مضارع ده دا ته ختمه کا. دا را چې ده کنه را دا فا کلمه ده، دا میم پکې عین کلمه ده او دا یا چې پکې ده دا لام کلمه ده. نو ګورئ دا یا په لام کلمه کې مراله او مضموم هم ده. وګورئ ضمه ده پې او مخکې حرف باندې ته کسره هم ده، عین کلمه باندې کسره هم ده. وګورئ زیر دی. نو اوس د داسې یا چې په لام کلمه کې مراشي ضمه هم وي پې او مخکې حرف باندې ته کسره هم وي نو د داسې یا نه حرکت ختمول واجب دي. نو د يرميو نه يرمي شو، يرمي دا یا ساکن کا. دا قشان ترمیم دی، دا اصل کې دی ترمیو،
ترمیو نو ګورئ د ترمیو کې یا چې دا په لام کلمه کې هم ده مضموم هم ده مخکې حرف باندې ته کسره هم ده نو اوس د داسې یا حرکت ختمول واجب دي نو د ترمیو نه به موږ سره شي ترمی ٹھیک شوه ترمی همدغه شانتې بیا د واحد متکلم صیغه د ارمیو د ارمیو نه وګورئ د ارمیو ده ارمیو نو ګورئ یا چې دا په لام کلمه کې هم ده مضموم هم ده او مخکې حرف باندې ته زیر هم دی په دې میم باندې زیر هم دی وګورئ دا دی کسره ده دا ارمیو دی که نه نو کله چې یا په لام کلمه کې وي ضمه وي په مخکې حرف باندې ته کسره وي نو د داسې یا حرکت ختمول واجب دي نو د ارمیو نه به موږ سره شي ارمی دغه شان نرمیو دی نرمیو د تثنیه او جمع متکلم نرمیو دی نو وګورئ یا دا په لام کلمه کې هم ده مضموم هم ده ضمه ده پې او د یا نه مخکې حرف باندې کسره هم ده نو اوس د داسې یا حرکت ختمول واجب دي نو دا به موږ سره د نرمیو نه به موږ سره څه شي نرمي دا موږ سره نرمي شو نو ګورئ یرمی ترمی ارمی نرمی ٹھیک شو جی ښه اوس په دې قانون کې یو څو شرایط لیکلي دي یو څو ضروري شرطونه دي چې دا واو او یا به څنګه وي ټیک شوه نو ګورئ واو باندې به ضمه وي په لام کلمه کې به وي او د واو نه مخکې حرف باندې به هم ضمه وي په واو به هم ضمه وي د واو نه مخکې حرف باندې به هم ضمه وي او دا واو به په لام کلمه کې هم وي نو بیا پکې قانون جاری کیږي او یا چې ده که نه یا باندې به ضمه وي په لام کلمه کې به وي خو د یا نه مخکې حرف باندې به کسره وي زیر به وي پې نو بیا پکې دا قانون جاری کیږي چې د واو او د یا واو مضموم ما قبل مضموم او په لام کلمه کې نو د دې واو حرکت حذف کا ټیک شو نو تدعو شو یا یدعو شو دا ادعو شو ندعو شو ټیک شو خو چې یا مضموم وي په یا باندې ضمه وي پیش وي او دا یا چې دا په لام کلمه کې وي خو د یا نه مخکې به حرف باندې به زیر وي د واو نه مخکې حرف باندې به پیش وي او په واو به هم پیش وي په واو به هم پیش وي د واو نه مخکې حرف باندې به هم پیش وي او واو به په لام کلمه کې وي نو بیا به د واو حرکت ختمیږي په یا باندې به پیش وي او د یا نه مخکې حرف باندې به زیر وي او دا یا به په لام کلمه کې وي نو بیا به د دې واو د دې یا حرکت ختمیږي ټیک شو جی امید دی پوه شوي به اوس د دې قانون یو څو لازمي شرطونه دي لازمي شرطونه شرط اول نمبر دا دی چې دا واو او یا به مضموم یا مکسور وي په دې واو او یا باندې به یا ضمه وي یا به پې کسره وي ټیک شوه احترازي مثال لن يدعوه وګورئ اوس دلته کې واو خو په لام کلمه کې راغی ټیک شوه د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده دا شرط هم پوره شو خو دریم شرط دا دی چې دا واو باندې به ضمه وي دلته په واو فتحه ده نو قانون پکې نه جاری کیږي درې شرطونه دي پکې چې دا واو به مضموم وي د دې واو نه مخکې حرف به هم مضموم وي دا دویم شرط شو او دا یا واو به په لام کلمه کې وي نو درې شرطه برابر شو نو بیا پکې قانون جاری کیږي دلته پکې دوه شرطه برابرېږي دریم نه برابرېږي نو قانون هم پکې نه برابرېږي نو چې د دریو شرطو کې یو هم برابر نه قانون به پکې نه جاری کیږي دا قانون به په هغې باندې نه لګي نو دا لن يدعو دی لن يدعو نو ګورئ دلته خو دا واو په لام کلمه کې راغی دا شرط هم پوره شو د دې واو نه مخکې حرف باندې ضمه ده دا شرط هم پوره شو خو دریم شرط چې دا واو باندې به ضمه وي نو په دې واو باندې خو ضمه نه ده فتحه ده نو دا قانون پکې نه جاری کیږي نو دا به لن يدعو چې دی دا به همدغه شان لن يدعو ویل کیږي د دې دا حرکت به نه حذف کیږي لن يرميه دی لن يرميه نو ګورئ وی دا یا چې دا په لام کلمه کې وي د دې یا نه مخکې حرف باندې به زیر هم وي نو دا شرط هم پوره دی یا چې دا په لام کلمه کې دی دا یو شرط پوره شو د دې یا نه مخکې حرف باندې کسره ده دا دویم شرط پوره شو خو دریم شرط چې په دې یا به ضمه وي نو دلته خو په یا باندې فتحه ده په یا فتحه ده نو دا موږ ته ویلو چې په دې واو او یا دی بعد دا به یا مضموم وي یا به مکسور وي په دې به یا ضمه وي یا به کسره وي یا به پې پیش یا به پې زیري خو زبر به پې نه وي که زبر پې وي نو بیا پکې قانون نه جاری کېږي نو دلته ګوره په دې یرمیه کې خو دغه دی زبر دی نو دا احترازي مثال دی ته وایي چې یاره په دې مثال کې قانون نه جاری کېږي ټیک شوه ښه دویمه خبره دویم شرط دا دی چې د دې واو او یا نه د دې واو او یا نه ما قبل یعنی مخکې حرف به هم مضموم یا مکسور وي د واو نه مخکې حرف به مضموم وي ضمه به وي او د یا نه مخکې حرف باندې به کسره وي احترازي مثال دلون دلته کې واو خو په لام کلمه کې دی او په ده باندې ضمه هم ده
خو د دې واو نه مخکې حرف باندې ضمه نشته بلکې د باندې دا ساکن دی نو دلته قانون نه جاری کیږي رمیون دی رمیون دلته خو په یا باندې ضمه ده د دو پیش تنوین تم مضموم وای ٹھیک شو ضمه دې تم ضمه یعنی مضموم ورته وای یا په لام کلمه کې ده مضموم هم ده او د یا نه مخکې حرف باندې کسره غواړي قانون کې دلته ساکن دی نو قانون نه جاری کیږي ٹھیک شو دریم نمبر شرط دا دی چې دا واو او یا با دا واو او یا با په لام کلمه کې موجود وي په لام کلمه کې به وي احترازي مثال قویله ګورئ په مثال کې مونږ ته وایي چې واو باندې به یا ضمه وي یا به کسره وي نو دلته خو پې کسره شته او دویم شرط دا دی چې د دې واو نه مخکې حرف باندې به ضمه وي نو دلته مخکې حرف باندې ضمه هم ده خو دریم شرط پکې دا دی چې دا واو به په لام کلمه کې وي دلته خو په عین کلمه کې دی نو قانون نه جاری کېږي دغه شان بویعه دی چې یا باندې به ضمه یا کسره وي نو ګورئ دلته خو پې کسره ده د قانون مطابق صحیح دی خو د دې یا نه به مخکې حرف باندې هم کسره وي ٹھیک شو او دا یا په لام کلمه کې وي نو دا خبره پکې نه پوره کیږي دا یا دلته کې په عین کلمه کې دا نو قانون په دې کې نه جاری کیږي ٹھیک شو قانون څه غواړي چې دا واو او یا دا په لام کلمه کې وي نو بیا به پکې قانون جاری کیږي خو په واو باندې هم یا ضمه وي یا به کسره وي په یا باندې به هم یا ضمه وي یا به کسره وي خو د دې واو نه مخکې حرف باندې به ضمه وي د دې یا نه مخکې حرف باندې به کسره وي ٹھیک شو نو اوس په کې بیا قانون جاری کیږي خو دلته کې بیا په لام کلمه کې نه دی راغلی په عین کلمه کې په قویله کې واو په عین کلمه کې دی نو قانون نه جاری کیږي په بویعه کې یا په عین کلمه کې دا او قانون لام کلمه غواړي نو قانون پکې نه جاری کیږي څلورم شرط دا دی چې دا واو او یا با دا واو او یا با د یو جوازي قانون د وجې نه جوازي معنی نه چې جایز قانون د وجې نه جایز یعنی چې دا کار دی وکړو نو جایز دی کو دی نه کو ناجایز دی نو ګورئ چې دا واو او یا به د یو جوازي قانون د وجې نه د حمزه نه نه وي جوړ شوي دا واو به هم د حمزه نه نه وي جوړ شوی دا یا به هم د حمزه نه نه وي جوړ شوی دا به ذاتي وي دا واو او یا به ذاتي وي نو بیا پکې قانون جاری کیږي احترازي مثال کفوون کفوون چې دی که نه او مستهزیون کفوون چې دی کفوون دا د کفوان نه جوړ شوی دا دی کفوان دا وګوره اصل کې د حمزه نه دا واو جوړ شوی دی دا حمزه ته ختم شوی دی نو دا کفوان شو کفوان او مستهزیون چې دی که نه مستهزیون دا د مستهزئون نه جوړ شوی دلته د حمزه نه دا یا جوړه شوې ده وګوره د مستهزئون دا حمزه ختمه شوې ده نو دا مستهزیون دی او د کفوان نه دی کفوان د حمزه ختمه شوې ده نو دا کفوان شو کفوان نو ګورئ دلته کې په کفوان کې واو په لام کلمه کې دی واو په لام کلمه کې دی مخکې حرف باندې ضمه ده خو دا واو چې دی دا ذاتي نه دی دا د حمزه نه جوړ شوی نو قانون پکې نه جاری کیږي مستهزیون کې دا یا جره مضموم هم ده مخکې حرف باندې د کسره هم ده او په لام کلمه کې هم ده ټیک شوه درې واړه شرطونه برابر دي خو بیا بله خبره پکې دا ده چې دا یا چې ده که نه دا د حمزه نه جوړه شوې دا د مستهزئون نه جوړه شوې مستهزئون نو اوس هم پکې قانون نه جاری کیږي دا واو او یا به ذاتي وي په خپله به د حمزه وغیره نه به نه جوړ شوي پنځم شرط دا دی چې د دې واو او یا حرکت چې دی که نه کوم حرکت دی د دې دا حرکت به هم د حمزه نه نه وي جوړ شوي د دې دا حرکت چې دی که نه دا به هم د حمزه نه نه وي رانقل شوي یا به جوړ شوي به ترې نه وي احترازي مثال یسوو یسوو او یجیو وګورئ دلته کې واو مضموم دی ما قبل مضموم دی او دا واو په لام کلمه کې هم دی خو قانون پکې ځکه نه جاری کېږي د قانون مطابق قانون درې شرطونه غواړي چې واو به په لام کلمه کې هم دی نو دلته په لام کلمه کې دی واو به مضموم وي نو دلته مضموم دی واو نه مخکې حرف به مضموم وي نو دا هم مضموم دی درې واړه شرطونه پکې پوره دي خو خبره پکې دا قانون پکې ځکه نه جاری کېږي چې دا واو ذاتي نه دی د واو د حرکت ذاتی نه دی دا د حمزه نه رانقل شوی دا یسوو چې دی یسوو دا اصل کې یسوو دی یسوو دا حمزه د حمزه د حرکت واو له ورکو نو یسوو شو او د حمزه حذف کو او د حمزه د واو ضمه چې دی واو له ورکو نو د یسوو نه موږ سره یسوو شو یسوو نو دا واو د حرکت د حمزه نه رانقل شوی دی نو ځکه دلته کې نه قانون نه جاری کیږي او یجیو کې وګورئ په یجیو کې دا یا چې دا په لام کلمه کې هم ده مضموم هم ده مخکې حرف باندې ته کسره هم ده د قانون درې واړه شرطونه پکې برابر دي قانون پکې جاری کیدی شي خو ځکه پکې نه جاری کیږي چې د یا دا ضمه نه ده د یا دا ضمه دا هم د حمزه نه جوړه شوې ده
د حمزه نه راوړېدلې ده. نو ګورئ دا یجیو چې دی یجیو دا اصل کې یجیو دی یجیو. نو په دې یجیو کې دا حمزه ختم شو او د حمزه دا ضمه چې ده که نه دا د یا لراله نو دا یجیو شو یجیو. ټیک شوه صحیح شوه. ښه شپږم شرط دا دی چې دا یا به د کسرې او د واو په منځ کې نه وي. دا یا چې ده که نه د ده نه به مخکې کسره او وروستو واو نه وي. مخکې کسره او وروستو به ترې واو نه وي. لکه احترازي مثال ګورئ رامیونه دلته کې دا یا چې ده که نه یا مضموم هم ده. ټیک شوه. د یا نه مخکې کسره ده او د یا نه وروستو واو دی. نو دلته کې موږ ته وایي چې دا یا نه ده یا دا یا چې دی د کسرې یعنی د زیر او د واو په منځ کې راشي نو بیا به پکې قانون نه جاري کېږي. نو دلته وګورئ د دې یا نه مخکې حرف باندې زیر دی او د دې یا نه وروستی حرف واو دی. نو اوس پکې قانون نه جاري کېږي ځکه موږ ته وایي چې دا یا به د کسرې د زیر او د واو په منځ کې نه وي. نو وګورئ د یا نه مخکې حرف باندې زیر دی او وروستو ترې واو دی. نو موږ ته وایي که چېرته په دې یا باندې یا د کسرې او د واو په منځ کې راله که نه نو بیا به پکې قانون نه جاري کېږي. نو دلته پکې قانون نه جاري کېږي. اووم نمبر چې دا واو به د ضمې او د یا په منځ کې نه وي. احترازي مثال تدعوینا. نو ګورئ واو راغلی دی که نه خو دا واو نه مخکې ضمه ده او وروسته ترې یا ده نو موږ ته وایي که د واو نه مخکې ضمه وي نو لکه دا دی پر عین باندې ضمه ده. واو مکسور دی په عین باندې ته ضمه ده او د یا په منځ کې نه وي. نو ګورئ د واو نه مخکې ضمه ده او د واو نه وروسته یا ده. نو اوس پکې دا قانون نه جاري کېږي. نو موږ ته همدغه وایي چې واو په منځ کې راشي مخکې ته ضمه وي وروستو ته یا وي نو د صیغه کې هم قانون نه جاري کېږي. نو ګورئ دا دغه شانتې وشو. ښه اوس د فعل یدعو تعلیل کو. د فعل یدعو تعلیل کو. یدعو کې واو مضموم دی. واو پکې مضموم دی. وګورئ په واو باندې پیش دی او ما قبل یې هم مضموم دی. نو مخکې حرف باندې عین باندې ته هم ضمه ده او په لام کلمه کې هم دی. نو دا وګورئ په لام کلمه کې هم دی. نو د دې قانون مطابق د واو حرکت حذف شو ختم شو. حذف معنا نه چې ختم شو. نو یدعوونه د یدعو شو. وګورئ یدعو واو باندې ضمم ده په لام کلمه کې هم دی او د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو د دې واو حرکت به اوس ختم شي نو دا به یدعو شي. ټیک شو. همدغه شان تدعوونه د تدعو ادعو او ندعو هم دی. د تدعو کې واو په لام کلمه کې هم دی ضمم ده پې او د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو اوس به د واو حرکت حذف کې نو تدعو شو. او ادعو کې واو باندې ضمم ده په لام کلمه کې هم دی او د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو د دې واو حرکت په ختم کې نو ادعوونه ادعو شو. او ندعو کې دی ندعو کې واو په لام کلمه کې هم دی واو باندې ضمم ده د واو نه مخکې حرف باندې هم ضمه ده. نو اوس په د دې واو نه حرکت حذف کې ختم به کېږي. نو دا به ندعوونه به ندعو شي. ٹھیک شو. اوس دته د فعل یرمیو تعلیل کوي. د فعل یرمیو تعلیل وره. یرمیو کې یا مضموم ده. وګورئ په دې یرمیو کې د یا باندې ضمه ده. یرمیو کې یا مضموم هم ده او ما قبل یې هم مکسور دی. نو د دې یا نه مخکې حرف باندې وګورئ زیر هم دی. ٹھیک شو. او په لام کلمه کې هم ده. دا یا وګوره په لام کلمه کې هم ده. نو د دې قانون مطابق د یا حرکت حذف شو. نو د یرمیونه یرمی شو. وګورئ یرمیو په دې یرمیو کې دا یا باندې ضمم ده. یا په لام کلمه کې هم ده لام کلمه کې او د یا نه مخکې حرف باندې زیر هم دی. نو د قانون پکې جاری کېږي. نو اوس به د یا حرکت حذف شي نو یرمی بشي. دغه شانتې ترمی د ترمیونه ترمی او د ارمیونه ارمی د نرمیونه نرمی. ٹھیک شو. اوس درته وایي د اسم داعیون او رامیون تعلیل درته کوي چې داعیون په اصل کې څنګه و څه شی او رامیون په اصل کې څه شی. ٹھیک شو. دا څنګه و. نو داعیون او رامیون کې یا مضموم ده. وګورئ د داعیون کې هم دا یا مضموم ده دو پیش ضمه ده پې او په رامیون کې هم دو پیش ضمه ده. نو داعیون او رامیون کې یا مضموم ده
پلام کلمه کې هم ده نو ګورئ داعیون کې رامیون کې او داعیون کې وګورئ دا یا پلام کلمه کې هم ده او ما قبل مکسور هم دی مخکې حرف باندې تی زیر هم دی وګورئ په دوه داعیون رامیون نو دا قانون پکې جاری کیږي د دې یا حرکت حذف شو نو داعین رامین شو داعین رامین شو ٹھیک شو ګورئ دا داعیون چې دی کنه داعیون دا په اصل کې داسې وګورئ جی داعیون داعیون نو دا بیا داسې لیکل کیږي داعیون دا اصل کې داسې وي داعیون چې دی کنه دا په اصل کې لیکل کیږي داسې او وی داسې ها د داعیون کې د تنوین کې اخره کې د نون आवाज راځي دا نون ساکن وي نو دغه ته د تنوین نون وای دته د تنوین نون وای د دی باندې مونږه مخکې قانون ویلې دی نو داعیون چې دی کنه د اصل کې داسې وي ګورئ دا داعیون دو پیش ضمه چې په یا باندې وي دا په اصل کې داعیون وي نو د دې یا حرکت به حذف شي د دې یا حرکت ځکه یا په عین کلمه کې دا مضموم دا یا په لام کلمه کې دا او مضموم هم د ضمه ده په او د یا نه مخکې حرف باندې زیر دی نو اوس په د دې یا حرکت حذف شي نو دا به موږ سره پاتې شي داعین 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 نو ګورئ اوس یو یا ساکن شو یو نون ساکن شو دو ساکن یو ځای شو التقاء ساکنین ورته وایي نو اولنی ساکن حرف مده دی نو دا به ختم شي نو موږ سره به څه پاتې شي داعین 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 او دا داعین چې دی کنه دا داسې لیکلی کېږي داعین ٹھیک شو ویل کېږي داسې داعین نون سره نون ساکن سره خو لیکلی کېږي داعین دو زیر تنوین سره لیکلی کېږي صحیح شو جی نو تا ته وایي چې د دې قانون مطابق د یا حرکت حذف شو نو داعین رامین شو نو اوس د التقاء ساکنین دوا ساکن یو ځای شو التقاء ساکنین د وجې یا ساکن مده ده یا ساکن مده ده نو داعین او حذف شو ټیک شو نو داعین رامین شو نو داعین رامین لیکل کېږي داعین او رامین چې دی دا داعین رامین دو زیر سره لیکل کېږي داعین دو زیر سره هم لیکل کېږي او رامین هم دو زیر سره لیکل کېږي او دا اصل کې داسې وي داعین عین نون زیر عین او رامین را یعنی میم نون زیر من من رامین خدا دلته کې بیا داسې لیکل کېږي دو زیر سره صحیح شو جی نو دا زموږ سره د یدعو یرمی او تدعو ترمی ادعو ارمی او ندعو نرمی قانون دی راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام